یو خو د واده موضوع ده او د واده پروګرام څه غواړم په حجره کې جومات کې نه نو د خوشحالۍ موقع ده که د غم موقع ده خوله خوځوه که نه یو به په دې یو د خوشحالۍ موقع ده منیب الرحمن عادل د دې د خوشحالۍ موقع مناسبت سره د خوشحالۍ خبرې کوو او دلته ماران نه یادو لړمانان عذابونه جهنم په جمعه کې وایي ښه مولي صاحب اوس که دلته په دې موقع باندې ته د عذابونو خبرې په ما باندې کوې او د ماران لړمانانو نو کېدای شي چې منیب الرحمن له بېګا د شپې خوب هم ور نه شي نو تا په خپله خوشحالي کړې اوس ده باندې دا خوشحالي ګډه وډه کې نه یو خو نه زه د غم خبرې کوم نه د مړو خبرې کوم نه د عذابونو د خوشحالۍ موقع ده د خوشحالۍ موضوع ده خبرې به د خوشحالۍ کوو واده خوشحالي ده واده عبادت دی واده نکاح عبادت دی منز عبادت دی تلاوت عبادت دی ذکر عبادت دی حج عبادت دی عمرہ عبادت دی صدقہ عبادت دی جہاد عبادت دی دعوت و تبلیغ عبادت دی درود شریف ویل عبادت دی رمضان روزی نیول عبادت دی زکات ادا کول عبادت دی درود شریف ویل عبادت دی منز عبادت دی عمدہ شرط ټول وای واده عبادت دی واده د مشران لړه پوخ کړي دي یا نه وایي واده عبادت دی څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره صدقه خیرات تبلیغ جهاد عبادت دی وایي دا شانتي واده یو خو به دا خبره نن پخوي واده چې څوک یې نه وایي الله دې د هغه واده نه کوي واده اولون بڑی کم خزی پسی وعده استاد جو امیر صاحب چو وعده عبادت تیرے پا عبادت کی گانا بجانا ڈنگ ڈنگ گلوکارن پنکارن اداکارن مس مردان راوستل پکار دی روح پکار دی عبادت کی گانا بجانا ڈنگ ڈنگ پکار دی وعده عبادت تے اور من پابند شریعت یو غم کی پابند شریعت یو خادے کی پابند شریعت یو معاملات کی پابند شریعت یو اخلاقیات کی پابند شریعت یو نظام معیشت کی پابند شریعت یو ہر قسم نظام کی رہن سہن کی پابند شریعت یو توجہ نصف پابند یو ہوا یا غم مکو انشاءاللہ مو آیا زمون دا مولیانو حکومت در باندې را روان دي خکړنګېدلې توجه مونږ پابند شریعت وای پابند بعض خلک وي توجه بعض خلک وي یاره چې زما طبیعت څه پکې یاره زما مزاج داسې دی خپل وي زما طبیعت داسې دی زه درته شریعت یادوم ته ماته طبیعت نیغ کې خیرن بچیا د شریعت په مقابله کې د طبیعت سے حیثیت شته د شریعت په مقابله کې د مزاج سے حیثیت شته د سنت په مقابله کې د رسمونو رواجونو سے حیثیت شته پابند شریعت یو موږ څه پابند یو وای د څه پابند یو فار ایگزامپل مثال سره خبره کوي کې راځي توجه ایگزامینیشن حال ہے کوېسچن پیپر تقسیم شو جوابات سټوډنټانو طالبانو لیکل شروع کړو په دې امتحاني حال کې یو طالب داسې ناست دی کون ذهن دی غبي دی سټډي نه وه مطالعه نه وه هوم ورک یې نه و ټیوشن یې نه و کلاس روم کې نه و توجه دغه سټوډنټ پبجي والو فری فایر والو لای لډو والو په ساده موبایل کې ماران جنګول لکه د مار توجه دا یو سټوډنټ لګیا دی پرچه حل کوي په مثال ځان پوي کې چې ورپسې پوي شي امتحان شروع شو د سوالات پرچې تقسیم شو جوابات لیکل شروع شو یو طالب د جوابات یې غلط دي پرچې فیل تاسو ته تاسو کوم د دې کوم سټوډنټ پرچه چې فیل دا نور سټوډنټان عمداغه نه نقل کوي نو فیل والا نه چې څوک نقل کوي دا به پاس کی که فیل کیږي بولو د داسې سړي نقل وکړه چې هغه پاس وي بیا د هغه پرچې نه ته نقل کېدای شي چې پاس شي فیل والا نه چې څوک نقل کوي نو نقل کوونکي پاس دي که فیل دي
اوس راځي د قرآن اصطلاح د یهود او نصارا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يهوديان پاس دي که پیل دي؟ عیسایان پاس دي که پیل دي؟ ستا ایډیل هغه خان او دغه خان او صوباړي خان. ستا ایډیل به هغه الټا پلټا خلک چې هغه خاتم النبیین هم نشي ویلي. توجه، ایډیل به زمونږ علماء، ایډیل به څوک بولو؟ څوک به زمونږ واده عبادت دی. ووایي واده واضح منز عبادت. یو قدم اخلم بس. منز عبادت کی طریقے موجود دا. ذکر عبادت توجه ما ته پرې ده ان شاء الله. زما خوښ تاسو یې بل زرا وس. خو یو خبره درته کوم دا وره، من مولیان قسم بالله د مقصود جان مولوی صاحب څه شو، من مولیان په ودونو کې څوک نه راغواړي. دا واحد به دا کسي چې په واده کې علما راغوښته، په واده کې خلک پته نشته دا اجرت جدار چا ده. خو کېدی شي ښه یو دور کې پکې چا خطره پکې والي دې که نه دي والي. دا د اجرې د مالک المال راغلی چې د لډي ته کم. توجه، ما ته هغه وخت هم یاد ده چې په دې جومات په دې اجره کې ختم بخاري او د شیرګل محتمم مفکر اسلام مفتی محمود قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب د قافلې سرخیل عالم دین مفتی محمد قاسم صاحب راغلی دلته راغلی. دا مزه نه کوي چې دلته به دا لوبم کې او بیا به هغه بله لوبم کې. دو رنگ چور جا، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. توجہ توجہ، منز عبادت تے طریقے موجود دا، ذکر عبادت تے طریقے موجود دا، حج عبادت تے طریقے موجود دا، عمرہ عبادت تے طریقے موجود دا، درود شریف ویل عبادت تے طریقے موجود دا، دعوت و تبلیغ عبادت تے طریقے موجود دا، جہاد عبادت تے طریقے موجود دا، درود شریف ویل عبادت تے طریقے موجود دا، حج عمرہ عبادت تے طریقے موجود دا، بیاوایا وعدو عبادت تے طریقے اوس راځي. دلته داسې کسان شته چې جوماتونه کې امامان دلته اوس تشریف راوړي شته. څوک امامان دي؟ نه شته امام. ستاسو د امامت څو کاله وشو؟ داس 12 کاله. بل څوک امام دی؟ مولوي صاحب ستاسو کاله وشو؟ مولوي صاحب څو کاله د امامت وشو؟ څه درته وایم نه چې زه چاته وایم ډبل زیرو ته وایم، تا ته نه وایم. توجه، زه د مقصود جان مولوي صاحب نه پیله تپوس کوم. توجه، یو خو مولوي صاحب په چا پردې مردې نه اچوي، ګړز ورکوه. پرېږده دې خلک موږ سره ښه ښایسته کړي دي. چېرته پړومبي ځل 400 کې ښه وکړو. بل مفتي عبدالرب شاکر صاحب د خندا او د خوشحالۍ نه خوله نه راغونډېده. توجه، ما داسې نه ځم حلوا به خورم بټۍ نه. توجه، واده عبادت طریقے کیا سرم تپوس کو مولی سرم تپوس کو تیختا را تیختا پکنی خبری با بالکل ایغی نیغی او چه کم کمزوری ممکن ولی آغینا با توبه و باسو. سو با باسو نقد توبه با باسو. ارادیم نور نمانم پا ارادو خم تبلیغیان لڑا راکتا ولی کامل شب زمان سلور میاشتی ولی کا اراده دا سماعت چلده ولی کا اراده دا ظالم شر کالو شو اراده که دخیرن بچه چرتا سی روزی نملانا بس ارادو را تکڑے نقد توبه با وباسه د ډبل زیرو په شان توبه وباسه. توجه، ارادو بس په اراده تا کشمیر پتا کړ که نور مې د ارادو ته پرېښودې نقد روانې بسترې راخلم. توجه، واده عبادت طریقې. اوس موږ جومات ته ځو. مولوي صاحب څه درته وایم نه خو ما ته متوجه شه. توجه، موږ جومات کې د امام نه د روژې د مسلو تپوس کوو، د زکات تپوس کوو، د حج تپوس کوو. په غټ اختر کې د قربانۍ تپوس هم کوو چې امام صاحب په ما قرباني کېږي او که نه په تا قرباني کېږي، خو چې چاړه زما په لاس کې په تاسې انټرنیشنل قرباني کوم. خیرن بچیا ته چې د قربانۍ تپوس کې، ته چې د حج تپوس کې، د روژې د زکات تپوس کې. توجه، زه په دعوې سره وایم چې د یو سړي د زوی واده او دې جومات ته راشي زنو یا تلمس په اتحیات کې خپل امام ته کښېني چې امام صاحب
زما د زوی واده دی، ما ته په اسلام کې د الف نه واخل تر یا پورې عین تر زړه پورې مکمل ټوټل په اسلام کې د واده طریقه وښیه. مقصود جان مولوي صاحب په دې 12 کالو کې دا تپوس چا کړی دی؟ دغه څه په نه روایه کړی دی یا د چا دلیل وادي او د مولوي صاحب ته راشي چې امام صاحب د پیغمبر لوریانې څلور وي: زینب، رقیه، ام کلثوم، نور نظر، لخت جگر گوشه، فاطمه الزهرا، سیدة النساء فی الجنه رضی الله عنهن. امام صاحب زما نبی څلور لوریانې واده کړي، زما د لور واده دی. مولا مقصود جان صاحب ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه وښیه. د 12 کالو کې دا تپوس چا کړی دی؟ چا کړی دی؟ لکه 12 کالو کې ستا په دې قوم کې چا واده هم نه دی کړی. توجه، اوس راځئ دا چې موږ تبلیغیان یو، موږ پارچه ښه ګمان کوو دا ټول خانان، ملکانان، نوابان، لیډران منځونه کوي. ووایي منځونه نه کوو، بدګماني په چا نه کوو. منځونه دا منځونه چې دا خانان، نوابان، لیډران کوي په مسجد کې د امام په ځای په مصلی کوي که صفونو کې؟ صفونه مخکې دي که مصلی؟ مقتدیان مخکې دي که امام؟ نن به په دې ځان پوهیو دا امام چې مقدم دی، امام چې امام دی، امام چې پیش امام دی. توجه، دا چې مخکې دی امام، مخکې صرف په مونځ کې نه دی، ستا د زندګۍ په هر موړ کې به امام تا نه مقدم وي. دا خو اوس مزغو کار وکړو، مفتي صاحب دې مخکې کړ. څه خلک پکې داسې هم دي په 400 کې وایي د مولا نه مخکې کېږم، چې د مولا نه مخکې شو بیا دې مونځ نه کېږي. نه چې د مولا نه مخکې چا سجده وکړه مونځ یو شو، ته چې په ریل کې په لایف کې مخکې کې چا چې شوق دې شوق ولا پوره کوم. دا چې څوک وایي د مولا نه مخکې کېږم، ما یې اسانه فارموله ده، خو په ژوند کې نه، خو چې مړ شي په جنازې کټ به د امام نه مخکې پروت امام صاحب بیا تاسو وروسته ودرېږئ. دا خو ته مرګ غواړې چې مړ شي بیا به د امام نه مخکې، او چې د امام نه وروسته امام مخکې ژوندي یو. څه یو نو مخکې کېده غواړې، ژوند غواړې که مرګ غواړې؟ نو دا چې کوم وایي د مولا نه مخکې کېږم، ده ته وایي ډېر ته دې کوم. توجه، دا امام صرف په مونځ کې مخکې نه ده، جیسے مکان، پلازا، مارکیټ، دکان جوړې، انجینر سره مشوره بات کی، کارپینټر سره مشوره بات کی، اول سیر ټیکدار سره مشوره بات کی. پہله مشوره به عالم دین سره کې چې په اسلام کې د تعمیر طریقه څنګه ده. په دې 12 کالو کې چې پلازا، مارکیټ، دکان جوړو، تاسو نه مشوره وکړئ؟ یا ستا د لور واده دی، د زوی واده دی، ورونو سره مشوره بات کې، خویندو، قام، قبیلې ور سره مشوره بات کې. پهله مشوره به عالم دین سره کې چې په اسلام کې د واده طریقه څنګه ده. دا شریعت په 2-3 تسبیح ته تسبرګي میلاو شوه، په 2-3 سجدو د تسبرګي میلاو شوه. د عبادات د قبولیت دارومدار دا په معاملاتو باندې دی. یو لقمه چې حرامه په انسان په نفس کې په خېټه کې پرتی، یو لقمه پیٹ میں حرام ہو، 40 دن تک ذکر، عبادت، منز، درس و تدریس، جہاد، تبلیغ یو عبادت هم نه تبلیغ. ته څه وایې؟ خېټه کې د حرام پراتی، ما ته به منځونه کوم، دا منځ به تا ته جنت نصیب کړي. توجه، معاملات به د شریعت مطابق. توجه، موږ پابند د شریعت یو. د څه پابند یو؟ دا خبرو کې کول کې د څه پابند یو؟